الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ رمضان مبارک میاشتا قرآ په مختلفو لهجو مختلفو اندازونو کې د قرآن مجید ختمونه کوي. مونږ تقریبا هر شپه مختلفو محفلونو کې شاملیږو. قرآ چې کم دی په عجیبه اندازونو کې هر یو د خپل ترتیب او ذوق مطابق د قرآن مجید ختم کوي. عزتمند رافضه چې رمضان المبارک کې ځای په ځای د قرآن مجید جشن او د قراو اوازونه جماعتونه چې کم مزین دی د قرآن په اوازونو سره هغه د رمضان مبارک میاش زمونږ سره د یو څو ورځو میلمانه ده. دا میاش په دې دریو څو کې تقسیم ده. یو اولنۍ عشرہ چې هغې ته نبي علیه الصلاة والسلام رحمت ویلي، یو دویمه عشرہ چې هغې ته نبي علیه الصلاة والسلام مغفرت ویلي، او یو اخرنۍ عشرہ یعنې لس ورځې چې هغې ته نبي علیه الصلاة والسلام د جهنم نه خلاصې ویلي. دوه عشرې ختمې شوې، زمونږ سره صرف فقط اخرنۍ عشرہ پاتې ده. په دې اخرنۍ عشرہ کې د خپل رب نه وغواړئ چې الله تعالی موږ له په دې کې د صحیح عبادت چې کوم دی نو توفیق راکړي. ځکه چې که یو انسان روژه نسی دا هم محض د الله په توفیق باندې نسی. که یو انسان د شپې قیام کوي دا هم محض د الله تعالی په توفیق باندې کوي. که یو انسان په رمضان المبارک کې یا په غیر رمضان کې عبادت کوي دا محض د الله په توفیق باندې کیږي. نو زمونږ سره صرف فقط اخرنۍ عشرہ پاتې شوه. د رب نه وغواړئ د روژه ماتې په ټیم کې د پېشمني په ټیم کې روژه په خوله باندې الله د یو انسان دعا قبلوي چې رب موږ له د اخرنۍ عشرې د صحیح عبادت چې کوم دی نو توفیق راکړي. کله چې الله توفیقي نو انسان عبادت کولی شي. کله چې الله توفیق سلب شي نو یو انسان به په دې جماعت کې ناسخ و عبادت په نه کوي. پخوا دور کې یو څو کاله مخکې چې به خلکو د شپې ډیوټیانې کولې، پیرې به یې لګولې. زمونږ جماعت پان لپاسه کسانو مورچه جوړه کړې او د شپې به یې نمبروار په هغې کې ډیوټي کوله. تمامه شپه به د جمعې په شپه باندې ډیوټي وه. کله چې به د سحر اذان وشو او خلک به جماعت طرف ته چې کوم دی نو رالل، نو بیا به دوی واپس شول، د سهار مونځ ته به چې کوم دی نو پاتې نه شول. الان کې د جمعې شپه به یې هلته کې سبا کړه، رون به یې کړه، خو پنځه منټه ټیم به ورسره بیا نه و چې د عبادت وکړي. دا ولې الله تعالی د دغه انسان نه دا عبادت توفیق چې کوم دی نو دا سلب کړی دی. د خپلو جرمونو او ګناهونو په وجه ځان هغه مقام ته رسولی چې الله دا نه غواړي دی ما ته ودرېږي. موږ ډېر ګورو سهار وختي زمونږ علاقه کې کسان لاړ شي، سهار وختي د بانګونو په ټیم باندې زما د ګاډي دپاره نمبر نسم جماعت په خوا باندې واوړي، منګ د مونځ دپاره دعوت ورکو خو مونځ چې کم دی نو ونه کي. الان کې هغه ټیم باندې انسان پاسي
شپه چې کوم دی نو شوګیر کی نو ما خبره دا کوله چې عبادت د الله تعالی په توفیق باندې کیږي. زمونږ سره د رمضان مبارک صرف اخرنی عشره پاتې ده. د رب نه وغواړئ چې الله پرې کې مونږ له صحیح د عبادت توفیق راکړي. خصوصا چې کوم دی مونږ خو د ورځې روژه هم ونیوه، مونږ د شپې تراویح هم کولې. الحمدلله د قرآن مجید ختم هم شو. د دې نه اخوا به تر اخره پورې تراویح خپلې هم جاري ساتو او د دې نه اخوا ورسره یو اضافي مونځ هم سیوا کوي. سحر پیشمنی ته هر یو انسان پاسی 10 منټه لږ مخکې پاسا یو څو رکعاته چې کوم دی نو دا د تهجد کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته چې کله د شپې اخرنۍ شپه شي، اخرنۍ حصه راشي، نو الله د فرشتو 3 جماعت دنیا ته راولېږي. یو هغه جماعت چې هغه فرشتي راشي او بعضې خلک چې کوم دی دیو له خپلې وزرې داسې راتړي چې سحر تهجد له دیو راپاسئ. الله غواړي دا انسان زما محبوب دی او زما خوښ دی. ملایکو او فرشتو ورشي دا انسان راپاسوئ. زما زړه غواړي چې دا انسان ما ته ودرېږي، مناجات وکړي او زمانه وغواړي چې زه ورکم. ځکه دغه ټیم کې د الله رحمت لاندینی اسمان ته راکوز شوی. د الله د طرفه یو فرشته ندا آواز کوي، اے انسانانو څوک شته چې د رب نه وغواړي؟ څوک داسې ضرورتمند شته چې خپل ضرورت الله ته بیان کړي؟ یا څوک داسې شته چې د هغه نه جرم د ورځې شوی چې هغه خپل جرم اقرار وکړي او الله چې کوم دی د هغه جرم معاف کړي؟ نو یو قسم هغه خلک فرشتې راشي دیو له وزرې راچوي، دیو د تهجد په ټیم باندې چې کوم دی نو راپاسئ. موږ دنیا کې کتلی دي بعضې خلک د شپې ناوخته راشي او سملي عین د تهجد په ټیمو باندې دی وایي زما سترګې وغړېدې. دا د الله د رحمت هغه فرشتې راغلي او ته یې په خپلو وزرو باندې وهلی راپاسولی. دویم قسم هغه جماعت نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه خلک چې د خپلو جرمونو په وجه باندې ځان د الله مبغوض ګرځولی دی، د الله ناخوښی ځان ګرځولی دی. الله دویم جماعت د فرشتو ته وایي لاړ شئ، دا انسان چې کوم دی نو مجرم همیشه دپاره یې زمانه بغاوت کړی دی، زه نه غواړم چې دا انسان ما ته مخکې ودرېږي. لاړ شئ دا رو رو د ماشوم په شانتې راسې ټپوئ چې د باندې خوب غالب شي دی ما ته اړووم نه درېږي مخکې. الله دې موږ د دغه جماعت نه چې کوم دی نو وساتي، د هغې خلکو په لست کې دې الله موږ نه حسابوي. دویم هغه جماعت شي دیو چې کوم دی نو سترګې پټي، دیو وایي زما سترغلي درانه دي، زه سهار چې کوم دی نو نشم پاسېری. دریم نمبر جماعت د فرشتو راشي او د الله هغه محبوب ترین خلق په ځمکه باندې ګوري چې دا د الله مقربین او نږدې خلک چې هغه علما دي. الله فرشتو ته فرمایي لاړ شئ دیو په یو ډډه او بله ډډه باندې کوئ، که دیو په خپله مرضي باندې پاسېدل زما عبادت کوي، تهجد کوي، زه بیا هم چې کوم دی نو د دیو نه راضي ما. که دیو خوب کوي زه بیا هم راضي ما، ځکه د دیو خوب هم چې کوم دی نو دا عبادت دی. په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت دی د علماو خوب هم چې کوم دی نو دا عبادت دی. ځکه د هغې دپاره موږ مثال به داسې ورکو، یو سړی خپل کور ته چې کوم دی یو ترکان راوسته، یو کس یې راوست چې کور کې د دروازې وغیره جوړې کړي او د ده په کور کې چې کوم دی نو دننه ترکان لګیا دی. ترکان د ده په کار کې چې کوم دی هغه خپله اره چې کوم دی نو پسه کړه، اوس دی لګیا دی دغه اره چې کوم دی نو تېره کوي. د کور مالک چرته هم دا نه وایي زه به ستا نه 15 منټه ټیم چې کوم دی نو کټ کومه، د هغې په حساب سره به ستا دیاړي زه کټ کومه. ولې تا 15 منټه ټیم په ارې تېره کولو باندې اغستی و؟ دی به وایي که اره پسه شوي هم ستا په کار کې، که ما اره تېره کوله هم ستا کار دپاره مې تېره کوله. چرته به هم څوک دا ونه کړي یو مالک چې د هغې ترکان نه هغه ټیم چې کوم دی نو دا کټ کړي. همدغه شانتې علما د الله د دین ترویج کوي، درس او تدریس کې چې کوم دی نو لګیایي، که دیو څه ټیم دپاره دمه کوي الله هغه دمه هم چې کوم دی نو عبادت کې حسابوي. نو دا د فرشتو 3 چې کوم دی نو جماعته شو، الله دنیا ته چې کوم دی نو ښکته راولېږي. الله دې موږ په هغه جماعت کې حساب کړي چې د الله د رحمت فرشتې چې کوم دی د عبادت دپاره انسان راپاسئ. نو خبره ما دې پورې راغستې وه چې د الله نه وغواړئ
اخرنی عشرہ د عزتمندو جنت باندې چې کم دی نو سیل لګېدلی دی. جنت چې کم دی نو رمضان کې بالکل لیلامی، کله کله بازار کې اوسې باندې سیل ولګي، خلق زی هغې کې سوداګانې کوي، ځکه چې هغې کې د 2000 سیس چې کم دی نو په 500-600 باندې میلاویږي. همدغه شان رمضان مبارک راغی، جنت چې کم دی مسلمان د پاره لیلام شو، جنت باندې سیل ولګېده. یو طرف تر یو سیل قیمت چې کم دی نو کم شو، او بل طرف ته مزدوري سیوا شوه چې ته دومره پیسې ګټلی شي جنت په دې باندې والې. همدغه شانتې الله رمضان مبارک کې د جنت قیمت موږ ته کم که، د هغې سره سره زمونږ مزدوري ولګوله او داسې زبردست مزدوري ولګوله. مسلمان یو فرض کوه زه په اویاو باندې بدلومه، نفل کوه زه په فرضو باندې بدلومه. الله چې کم دی د دې یو سکند دا قیمتي چې کم دی نو وګرځېد. که چېرته کې موږ جنت په دې رمضان مبارک کې چې کم دی نو ونه ګټو، بله به بیا کومه ورځ چې موږ جنت چې کم دی نو وګټو. لہذا اخرنی عشرہ ده، د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه کار بدو، خصوصا اخرنی عشرہ براله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلاة والسلام به چې کم دی عبادت ته خپل لنګ مضبوط وتړو، رسول الله مبارک چې کم دی صدقې به سیوا کړې، د نبی علیہ الصلاة والسلام دعاګانو کې به زاری راله، د رسول الله مبارک رنګ به چې کم دی نو تک سر شو. تر هغه وخت پورې به خپلې بسترې ته نبی علیہ الصلاة والسلام د آرام د پاره نه راتو، تر څو پورې د رمضان مبارک میاشت چې کم دی نو دا نه تېره شوي. تاسو کې به داسې کسانی په روز کال رمضان مبارک کې به ختم هم کړی، په روز کال رمضان مبارک کې چې کم دی روژې هم نیولې وې هړ کې، په روز کال رمضان مبارک کې پېشمني ته هم پاسېدلی. تاسو په روزکنۍ چې کم دی نو تکاوټ او ستوماني وس محسوسوئ چې یاره زه ستړی یم، په پنډو مې درد دی، ما له خوب راځي، زه په روز کال چې کم دی نو پاسېدلی یم سهار وختي، ما په هړ کې چې کم دی نو روژه نیولې ده. اوس تاسو تند نه محسوسوئ، تند هم د هغه وخت سره تللې ده، ستوماني هم د هغه وخت سره تللې ده. خو کم څیز چې نن ستاسو باقي دی، اجر چې کم دی نو د الله سره اوس هم باقي دی، ثواب اوس هم د الله سره چې کم دی نو باقي دی. د الله شپې چې کم دی نو شوګیر کوئ، تهجد چې کم دی نو وکئ، د الله نه وغواړئ، عبادت وکئ. انشاءالله د وړوکي اختر په میاشت کې به ستاسو تکاوټ هم ختمي، ستاسو ستوماني به هم چې کم دی نو ختمئ، ستاسو سره خوب کمی به هم پوره شي، خو حجر به بیا هم چې کم دی نو باقي پاتې. کاش چې زمونږ سره د عبادت له ذوق وی، زمونږ اکابر چې کم دی مشران کله به د رمضان مبارک میاشت راله نیمه شپه کې به پاسېدل، خپل رب به یې په داسې طریقې سره رضا کو لکه څنګه چې د یو مالک نه غلام وتښتي او هغه غلام چې کم دی نو لاره کې دی ونیوی شي او مالک له راوستی شي، د هغې غلام چې به کم حالات بیا مالک ته منت زاري کوي چې نه که زه به بیا نه تختم، زما نه چې کم دی نو خطا شوې ده. زمونږ څومره مشران دي رمضان مبارک کې به د هغه تښتېدونکي غلام په شانتې خپل رب چې کم دی نو دا به یې راضي کوو. نن زمونږ د زړه نه د عبادت ذوق او خوند چې کم دی نو دا تللی دی. یو دور هغه رمضان مبارک میاشت به راله، ښځې او خاوند به مشوره وکړه، خاوند به وي نیمه شپه به زه عبادت کومه، ته به چې کم دی نو خوب کې، بیا به نیمه شپې نه پس ما راپاسې زه به چې کم دی نو عبادت کوم. ښځې او خاوند به شپه چې کم دی نو تقسیم کړه، خپل کور به د عبادت نه چې کم دی نو نه خالی کو، ځکه رمضان مبارک کې د الله رحمتونه د باران په شان چې کم دی نو راورېږي. علماو لیکلي کومه زنانه چې د تهجد په ټیم باندې پاسې را دا په خپل کور کې دننه جارو وهي، دغه زنانه باندې هم رحمتونه راورېږي. دا یو قیمتي ټیم دی. نمای موږ روژې هم ونیوې، موږ چې کم دی د شپې قیام او تراویح هم وکړو، اخرنی عشره کې ورسره یو مونځ چې کم دی نو اضافي کوئ، تهجد کوئ او دغه ټیم کې رب ته استغفار کوئ، د رب نه چې کم دی نو غواړئ، ځکه د الله رحمت لاندې اسمان ته راغلی. یوسف علیه السلام سره ورونو چې کم دی نو ظلم وکړو، یوسف علیه السلام کوی ته ورواچو. کله چې یوسف علیه السلام قافلې مصر ته بوتو او بیا وروسته پته ولګېده چې یوسف علیه السلام د مصر بادشاه دی، رونه یې لاړل غلې اخیستو دپاره. یوسف علیه السلام یې وپېژند، ځان یې ورته وښو. کله چې رالل رونه واپس خپل پلار ته وایي موږ کوتاهي کړې وه، موږ تا ته ویلو چې یوسف علیه السلام یو شرمخ مات کړی دی، نن زموږ راز پاش شو. یوسف علیه السلام د مصر
سر بادشاہ اللہ جوڑ کرے رے منگ دا پارا پلار استغفار وغاڑا منگ تا تا ہم دکا و تکلیف در رسولے منگ یوسف علیہ السلام تا ہم دکا و تکلیف در رسولے یعقوب علیہ السلام یو جملہ زامنو توی بچو صبر وکی سوف استغفر لکم ربی ان قریب برخبر رب نستاثر پارا جی کم دین استغفار وغاڑم دلتا مفسرین یوسو نقطی لکلی دی چی یعقوب علیہ السلام فوراً ولی استغفار نغختل ولی داوی چی سوف استغفر لکم ربی ان قریب برخبر رب نے استغفار غاڑم مفسرین یو نقطہ دا لکلے دا ٹیم دا مسخوتنو استغفار ٹیم چی کم دینو دا پیشمنی دے اللہ چی توبہ قبلی دے انسان دا پیشمنی پا ٹیم بانے چی کم دینو قبلی دا اللہ رحمت لاندینی اسمان تر آگلے دا دے انسان پا انتظار باندی چی کل دا انسان پر خوب اوچتیگی دا خپل جرمنو چی کم دینو اقرار بکئی اللہ پا انتظار باندی ناصر اللہ رحمت چی دا دے انسان مغفرت چی کم دینو دا زوکم نمائی دا ٹیم دا اللہ دا مغفرت تے دا اللہ رحمت پا انتظار باندی ناسی آخرنے عشرہ دا رمضان مبارک دے سو رزو چی کم دینو میل مرے زان بانی تہجد چی کم دینو لازم کئی تہجد من شروع کئی در رب نا اگر ٹیم کے اغاڑی رب اسینا چی نبی علیہ السلام دا جبرائیل علیہ السلام دا حق خیرات دلان دی نمانگ راشو جبرائیل علیہ السلام خیراغ انسان تا کرینا کم یو انسان باند رمضان مبارک میاشرالا دے بیام دمر عبادت ونکی جنت تطلو والا جوڑشی نبی علیہ السلام پا حق معصوم شندو باندے رسول اللہ مبارک مسجد نبوی کے منبر دا پاس باندے جی کم دینو آمین ویلے دے لہذا خیرن عشرہ یو سو رزی زمون سر جی کم دینو پاتری رب جی کم دینو خبر رازی کئی کم وقت کے جی خلق بسار وقتی پاسی رل تہجد جی کم دینو کول بھئی دا دنیا نظام سم جی کم دینو چلے دو بغداد کی جی کم دینو یو والی رے دا بغداد جی کم دینو بادشاہ رے دا حق بادشاہ مور نیکا و صالح را دا کلی زنانہ با تہجد لرات لے یو سہر چی کم دینو دا حق والی مور پاسی را اگر والی خپل بچی توی بچیا ما تا جی کم دینو عجیبا گن تک یہ محسوس شا اگر ورطا مور سیر دا ما تیر دا محسوس شوا ستا سلطنت چی کم دینو پا زوال باندی رے ستا حکومت ختمی دوالا رے اللہ پر ازمک باندی رے غضب ارادہ کری را اغور توی مور سوجرا وجہ بچی جی کم دینو دارا نور کلا و زمان کور تر تحجدو پٹیم بانی زنان رات لے دا حق زنانو تعداد چی کم دینو سلو دا محلی سل خزی برات لے زمان کور کے بای تحجد کول رب تبا پا پریاد باندے رب تبا پا جڑا باندے دا خلق را پار بای استغفار غختل ستار سلطنت و حکومت تفار بای دعاگانی کولے بچینن ما اغزنان شمار کے 70 تراکوزی شویری زویر دم اسین جی پا مخدس مکی باندے اللہ دا قہری رادہ کری ستا حکومت پا زوال باندے رے ذکر تحجر زنان رسلون زمان محلے والا 70 تراکوزی شے دار سہر منز نیادوم گرے دار تحجد منز یادوم نن تکور کے خپل زنانو تا دا تحجد نم والا آغا بوئی چی کسا بازار تا چرتا نوے جوڑا را غلے دا غین تحجد منزے دا دے وجہ نا چی کم دے تحجد سوک پی جنے ہم نا چی تحجد ویسا تا بچیا ما تا خطر دستا حکومت چی کم دے نو ختمی دو باندرے ذکر سون زنانا چی کم دے نو 70 تا چی کم دے نو را کزشے پا دے وجہ باندے کم خلقو چی دا عبارت ذوق او خون چی کم دے نو محسوس کرو ٹول شپا بر رب تا چی کم دے نو ولاڑو نن زمان دا ظلوننا دا عبادت خون چی کم دے نو ختم شوئرے او پزلکی چی دا کم یوسی خونی انسان چی کم دینو نا چی کم دینو پا شوگیرہ باندی ستڑے کی گی نئی پا خوب باندی چی کم دینو پروائی تاسو گو رئی دنیا کی دیر داسی خلقی رشپی چی کم دے دشپی اگر دنیا کاروبار کئی نر خوب احساس نا چی کم دینو دا تکاوٹ احساس زری نوخار کیوں ملتما سبقی التیو کمپنی دا سواس سرامس ٹائلو نا جوڑئی اگئی کے بعد دریش شفٹو یو بسار وہ بجونا چکم دے مازیگر پوری کسانو مزدورانو بکار کو یو دا مازیگر نرشپی دا یو لسو بجو پوری یو دا یو لسو بجونا تر سہر پوری اگئی کے بیاد طریقہ کار دو سہر با کسان رالن مازیگر چی با نور رالن نو علا با چھوٹی شو وز کا سہر با یو سڑے راگے مازیگر با آغا پا زیبانی بل رانگے آغا با ڈبل ڈیوٹی چکم دینو وکڑا دشپی چکم دینو یو لس بریبا بیا چکم دینو سوک رانگے آغا با بیاور پسی نور ڈیوٹی
ډیوټي وکړه 3 ډیوټیانې به وکړي او کم یو کس چې به مسلسل 3 ډیوټیانې وکړي د نن سحر نه والا 7 بجو نه والا سبا تر 7 بجو پورې ډیر زیات په چې کم دی نو خوشاله وي نور مرګري پاتې شو ما 3 ډیوټیانې چې کم دی نو ډبلې وکړې ولې چې زمونږ په زړه کې د پیسو شوق دی زمونږ په زړه کې د روپو احساس دی موږ د دنیا غ حلاوت عارضي طور چې کم دی نو خوږوالی محسوس کړی په الله قسم که موږ د رب مخکې ودرېدل او د جړاو پر یاد چې کم دی نو خوند دا محسوس کو یو سیکنډ دپاره به د شپې چې کم دی نو خوب تاسو ونه کوي یو دور کې چې کم دی نو یو کس دی د خپله واقعه بیانوي زه لاړم میلې ته ما وي یو وینځه کور له علمه کور کې چې کم دی نو د کارونو ضرورت دی وینځه به یې دې ته وي او غلام چې د کافر نه به جنګ کې چې کم دی نو جهاد کې ونیوې شوه دا به بیا یو بل نه چې کم دی نو اغوستل راغوستل خرڅېدل به دی وایي زه بازار ته لاړم ځکه زما کور کې د کار د پخلي څوک نو ما بازار کې وینځې کتې چې زه قیمتن والم وینځې ختمې شوي دي خلکو اغوستې دي د یو سړي سره یوه وینځه ده هغه وینځه چې کم دی د بدن نه ډېره زیاته نحیفه او کمزوري ده ما یې دا خو د کار نه ده خو بیا په راتلو کې مې دا سوچ وکړو چې څه نه سره کور کار کې خو به چې کم دی د کور د زنانو سره همدردي کوي که نه د هغو به حلف او امداد چې کم دی نو کوي که نه ما قیمتن هغه وینځه واغسته ما سحر ټیم کې چې کم دی نو خپل کور ته راوسته ما کومو خلکو چې د رب په مخ کې چې کم دی د ودرېدو هغه ذوق او مزه څکلې ده کومو خلکو د رب په مخ کې د جړا خوند چې کم دی نو محسوس کړی دی د هغو واقعات لږ چې کم دی نو واورئ هغه وینځه چې ما راوسته کور کې چې کم دی بالکل د بدن نه ډېره زیاته کمزوري زه فوراً جارو کو لوښي چې کم دی نو وینځل کور یې بالکل زما صفا کو ما یې دا خو د بدن نه نرۍ وچه خو ډېره زیاته ایمانداره ده ماسخوتن مونځ چې کله وکړو ما ته وایي نیکه نور څه کارونه خو کور کې پاتې نه دي ما یې بچې هېڅ کار پاتې نه دی تا خو ټوله ورځ په ایماندارۍ سره کار وکړو الان کې نن زما په کور کې ته میلمه نه وې نن چې کم دی تا ټوله ورځ ایماندارۍ سره کارونه وکړل بچې ورشه وده شه سهار به بیا راپاسې ما ته وي ستا د طرفه خو نور کار نشته ما بالکل نشته زما د طرفه اجازت دی وده شه دا وینځه لاړه دې ځان ته یو جنماز چې کم دی نو خور کو هغې باندې چې کم دی نو ودرېده زه ګورم دا وینځه تر کم وخته پورې چې کم دی نو عبادت کوي هغه کس وایي زما سترګې ورالې نیمه شپه کې زما سترګې چې کم دی هغه بالکل وغړې دی زه ګورم دام بیا په جنماز باندې ولاړه ده ما ربه د دې بدن ته خلکو کتل دا خو یو ډېره زیاته نحیفه او کمزوري وه ربه دومره ایمانداره پرون میلمستوب کې دې زما په کور کې کم کارونه وکړل د خپل مالک هم ایمانداره ربه ستا سره هم څومره وفا کوي بیا هم چې کم دی نو نوافلو ته ولاړه ده زما سحر سهار کې چې دوباره سترګې راوغړې دی دا لګیا د جاړې رب ته فریاد کوي د دې په مخ باندې چې کم دی نو اوښې ساسي اوخو جړا جړا کې دا وایي ربه ستا چې زما سره کم محبت دی ربه د هغې محبت قسم ربه زما مغفرت چې کم دی نو وکړې ربه زما وس دغو زه ټوله شپه تا ته ولاړم ربه ستا چې زما سره کم محبت دی د هغې محبت واسطه در کوم ربه زما ګناهونو باندې عفو قلم راکاږې مالک وایي ما پې آواز وکړو ما ورته وایي بچیه دعا غلطه کې ما ته وایي څنګه غلطه کوم ما ورته وایي چې ته داسې دعا مه غواړه چې ربه ستا چې زما سره کم محبت دی داسې دعا غواړه چې ربه زما چې ستا سره کم محبت دی د هغې محبت واسطه در کومه ربه زما مغفرت نصیب کې ما ته مالک په آرام باندې سمله که زما د رب زما سره محبت نه وي ما له به د عبادت توفیق نه راکو ما پرون ټول ورځ ستا کور کې هغه تکاوټ محسوس کړی دی د شپې خپل عبادت ته چې کم دی نو ودرولم که زما د رب ستا سره بغض نه وي تا ټوله ورځ آرام کړی نن به بیا د شپې چې کم دی نو بستره باندې نه سملولې خپل عبادت طرف ته به یې ودرولې ما یې کومو خلکو چې د رب په مخ کې د عبادت خوند محسوس کړی دی هغو بدن ته تکاوټ نه محسوسیږي کومو خلکو چې د رب په مخ کې د جړا خوند چې کم دی نو محسوس کړی دی هغه خلکو ته ستوماني چې کم دی نو نه راځي نن کاش چې زمونږ په زړه کې هم د عبادت لغون ته کې ذوق او شوق وی بیا به موږ باندې عبادت چې کم دی نو نه بوج کېده نه خبره مادې پورې کوله الله د عبادت توفیق راکو رمضان کې موږ روجې ونیوې د شپې د تراوت توفیق راکو اخرنۍ عشرہ په ځان باندې لږه شوګیر کوي د نیمې شپې پاسئ رب ته چې
کم دینو پر یاد وکئی اللہ ہر قسم گناہ چی کم دینو معاف کئی اللہ ډیر زیاد خوشحالی گی کم مجرم انسان چی رنی مشبی پاسی رب تلا سن پورتا کہ ربا تما پیجنے ما میں شستان بغاوت اختیار کرے رے رب استاسر میں جفا کرے را رب پخبلو کھڑو بانستو مانے ما رب زمان پا گناہونو دا عفو قلم راکا گے نبی علیہ السلام فرمایا حدیث قدسی را زمان ربو یا رسول اللہ دیر خدا انسان پیجنم ہمیشہ زمان سر جفا کرے را نن پتور اشپا کے پاسی رو ما ترا پر یاد کے چی رب ما تبل در نرے معلوم یا رسول اللہ زی خپے جنم نن چی دے ز خالی لسن لگم نن در پا گیرا و سر کے سپین ڈکی لگی دلی مال دا اغ سپین یختون چی کم دینو حیا رازی پدے وجہ اللہ تعالیٰ تو ودرے گے رشپے تحجد وکئی اسیند نبی علیہ السلام او دا جبرائیل علیہ السلام دا حق خیرو دا لاندین چرت جی کم دینو رانشو اللہ پراسی دور کے رمضان روستو زمیداران ہم دمری غنم رودل پکی نشتے باغبانان ہم دمری باغ شکول پری کی نشتے نور کارونو باندے ہم پابندیانی لگی دلی بالکل دا اللہ عبادت تجی کم دینو منگ فارغ یو دے دور کی چیو انسان دا اللہ عبادت تو نکی زان جنت ترتلو مستحق جوڑ نکی بیا دا انسان دا پار کم بل راسی مقرق چی دے جنت ترتلو چی کم دینو دا مستحق جوڑ شی تحجد پزان باندے لازم کئی او کم یو انسان لچی دا تحجد توفیق نہ نصیب کی گی دے خو سحر خوراک تپاسی خودے وی دمرا ٹیم زمان سر نئی زد تحجد وکم دورزی لغن تک احتیاط کوئی حسنی بصیر رحمت اللہ علیہ تیو کسراغے جیزا دیر زیاد غوارما چیزری تحجد تپاسم زگا پاگ ٹیم بانی زرائیوے خوم شما خوبیام مسترگی نغڑی گی دا تحجد توفیق چکم دینو نصیب کی حسنی بصیر رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل دورزی گناون پریدوا دشپی بری اللہ چکم دینو زان طرف تو ادرائی تجی کل دورزی گناہ کے اللہ چکم دینو دشپی و پتاوانی دا خوب غلبر آولی اللہ تاخپلی مخی تجی کم دینو نو ادرائی دورزی ری سترگو لخیال وساتی دا جب خیال وساتی دا غوگونو چی کم دینو خیال وساتی زان دا حرام خورین لغون تکی وساتی دشپی با اللہ دا تحجد توفیق در کئی کم یو انسان چی رشپی دا تحجد پا خون باندی عادت شو اللہ با دا انسان مغفرت چی کم دینو دا کئی نما یو منظر سر سوا کئی چی آغا سحر دا تحجد ٹیم دے انشاءاللہ کل چی تاسو رمضان مبارک کی زان پا تحجد باندے دا جی کم دینو عادت کو علماء لکلی رمضان دار ٹول کال چی کم دین یو ماڈل او نمونرا دے کال کی تا سنگ عبادتو کو دے میاش کے آئندہ کال کی بغن کال اللہ ستان پا حقی طریقے سرا عبادت چی کم دینو ادا کئی دے کی چی کم دینو سمر رزان دا گناہ بچ کو آئندہ با انشاءاللہ غن کال اللہ دا گناہ چی کم دے دا بچ کی رو توفیق در کئی یو دور حقو زنانہ با سحر وقتی پاسے رے بانگون نمخ کے جارو بای ہم کور کی چی کم دینو وحلا دا غی سر سر بای پا جب باندی چی کم دینو دا سوری یاسین وردو اگر دور چی کم دینو لار زنانو ہم دا قرآن او دا عبارت چی کم دینو شوق سکلیو دا نبی علیہ السلام لردا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شپی دا عبارت اگر خونو مزی سکلیو دا جمش پر رما سوتن منزی وکو دا دو رکات نفلو چی کم دینو نیتی وطلو کل چی دا سحر تارتا پا قیدہ باندی کیناستا دا دی اتحیات چلا ختم شوی نو سحر مؤذن بانگ شروع کو دی پر ڈک ڈک باندی وجرل رب ماتر جمین سوا بلا اگدش پر نر معلومہ اگئی کی زمان دورکات نفل چی کم دینو پرشیک رب استاد جمش پام دمر لندشوا زمان دورکات نفل چی کم دے اگا پدی کی آدان شل اللہ دے پکرڑاو رحمتون راوری زمان دا امام اعظم امام بانی پر رحمت اللہ علیہ پا قبرون باندیک امام بانی پر رحمت اللہ علیہ چی کم دے دشبی بر اخپل کور پچت باندی بر ناسو رب تبای چی کم دینو جڑاو پر یاد کو تحجد کے با نوفیلو کے بشپشو گر کرا دا امام بانی پر رحمت اللہ علیہ یو گوانڈی رے ہاں گوانڈی گرمائی کے رخپل چت دا پاس جی کم دینو کٹ پای وخی جو التکی بودشو وڑو کے معشوم بچے بور سرو یوزے بور سرو دو کلچی امام بانی پر رحمت اللہ علیہ وفات شو آغا معشوم بچے چی کلا گرمائی کے رخپل پلار سرک آئندہ کال لبر وقتو دیر شپیر پلار نے تپوس کئی ابو دے یو خبری تپوس در نکوما وی بچے ویسے تپوس کے زمان دی گوان کے مخامخ کور چرے پر ایک کور باندے رشپی یو منارہ ولاڑوا ما بر رشپی آغا منارہ سے کولا نن خو آغا منارہ پا کور باندے نخکاری ابو آغا کور را پری ہوتے رے کہ آغا منارہ چالر کری دا کہ ما تا پا نظر باندے نرازی دا آغا معشوم پلار چکم دینو وجرل آغا معشوم ور توی پلاراک ما خستان دا یو خبری تپوس کو تا ولی وجرل بچیا
مال پاغ مناره باندې جړه راله چاته چې ته مناره وې په الله قسم مناره نه وه هغه زمونږ ګاونډي امام بني پر رحمت الله علیه په دغه خپل چت باندې به د منارې په شان ولاړو تیاره کې تا ته مناره ښکارېده خپل رب ته به یې جړه او فریاد کو بچې هغه مناره نن پرېوتې ده انشاءالله د قیامت په ورځ باندې به راپورته کېږي ما هغه خلکو د عبادت ذوق چې کوم دی نو سکلی و د خپل رب په مخ کې عبادت ته ودرېدل دا څومره خوند دی په دې کې رب ته چې کوم دی په نیمه شپه کې جړل دې کې چې کوم دی نو څومره خوند دی په دې وجه خبره ما دې پورې کوله الله موږ له د فرصت وخت یو را کړی دی بالکل چې کوم دی نو فارغ یو که یو انسان فارغ هم نه دنیا کې به د ده څه کاري اول خو د الله تعالی عبادت دی د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د دنیا کارونه دي نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی د قیامت په ورځ باندې به یو سړی راوستی شي رب به دې تپوس وکړي ما تاله صحت درکړی ما چې کوم دی نو تاله زندګي درکړې وه تا زما عبادت ولې نه دی کړی هغه انسان به دا عذر چې کوم دی نو پیش کړي رب زه د خپلې علاقې مشروم زر او ملک چې کم دینو مشروم ما به حکومت چلو زستا عبادت ته چې کم دینو نیم فارغ شوی الله به ورته مثال کې حضرت سلیمان علیه السلام پیش کی سلیمان علیه السلام په شان حکومت خو ستا نه و ستا خو صرف په انسانانو حکومت او مشري وه حضرت سلیمان علیه السلام خو مرغو باندې هم حکومت جناتو باندې هم حکومت انسانانو باندې هم حکومت میږو باندې هم حکومت څومره مرغۍ دي په هغې باندې چې کم دی د سلیمان علیه السلام حکومت بیا تاوریدلی نو سلیمان علیه السلام با د دنیا نظام چې کم دی د انسانانو حکومت هم چلو د جناتو فیصلې به هم کولې د مرغو فیصلې به هم کولې حشرات الارض د ځمکې د میږو فیصلې به هم کولې د هغې سره سره زما عبادت ته ځان څومره فارغ کړو د هغه انسان عذر چې کم دی نو ختم بشي هغه انسان به د جهنم مستحق جوړ شي یو بل کس به چې کم دی نو راوستی شي ربه ما ځکه ستا عبادت نه کړې زما سره فرصت نو زما سره وخت نو الله به فرمای ولې ته په څه کې مصروف وې تاله چې کوم دی نو څه وجه وه رب زه بیمار وم زما شوګر و زما کینسر و زما چې کوم دی نو پالج و الله به مثال کې چې کوم دی حضرت ایوب علیه السلام پیش کی حضرت ایوب علیه السلام ته وګوره بدن بالکل ختم شو هغه ایوب علیه السلام جسم چې کوم دی نو کار پرېښولی یو د ایوب علیه السلام جبه صرف چې کوم دی نو روغه ته یو ټیم چې کوم دی د ایوب علیه السلام جبه به د ذکر نه غافله نه موندېلي ولې تر ایوب علیه السلام نه زیات بیمار د هغه عذر چې کوم دی نو دا به مکمل طور باندې چې کوم دی نو ختم شي یو کس به راشي ربه ما ستا عبادت د دې وجې نه نو کړی ربه زما غربت و زه غریب م ټوله ورځ به مزدورۍ پسې ګرځېدم زه ستا د عبادت زما سره چې کوم دی نو ټیم نو الله به مثال کې حضرت عیسی علیه السلام پیش کړي ولې تر حضرت عیسی علیه السلام نه زیات غریب ستا خو خپل کور د حضرت عیسی علیه السلام خپل کور نو عیسی علیه السلام په یو ځای زندګي نه تېره کړې روان به کوم ځای به شپه راله هلته به یې چې کوم دی نو شپه تېره کړه نور د الله د دین ترویج به یې کو د الله د دین پرچار به یې کو یو ځل حضرت عیسی علیه السلام روان دی ترخ کې چې کوم دی نو بالښ نیولی دی لاس کې چې کوم دی نو یو پیاله نیولې ده چې کوم ځای کې په ما باندې شپه راځي دمه کوم دا بالښ په سر تږدم په دې پیاله کې به وبس کم لاړ د یوې ونې د لاندې نه یو سړی چې کوم دی نو زمیندار ودرېږ سنګلي ځان ته لاندې یخودي را په هغې د پاسه باندې ودرېږ حضرت عیسی علیه السلام ربه دا تکیه خو ما په ځان باندې هسې بوج کړې ده ربه تا خو زما د جسم سره تکیه پیدا کړې ده هغه تکیه او بالښ یو فقیر له چې کوم دی نو سرقه کو مخکې روان دی یو سړی وبس کي لفه کې چې کوم دی نو وبس کي حضرت عیسی علیه السلام ربه تا خو تني کنډول مال جسم کې پیدا کړی دی ربه دغه کنډول ستا په نوم باندې خیرات کومه حضرت عیسی علیه السلام سره د خپل جسم نه سوا بل سره اے انسان ته ما ته عذر پیش کې زما غربت ته خود حضرت عیسی علیه السلام نه زیات غریب نه وي زما وروڼو زه قیامت په ورځ باندې زمونږ رب ته هېڅ بانه هم چې کوم دی نو دا نشته هغه پخوانی دور نه دی رزق هم سوا دی هر یو انسان ته سهولیات هم سوا دي د هغې باوجود که د رمضان مبارک میاشت داسې تېره شوه چې موږ د جنت مستحق چې کوم دی نو ونه ګرځېدو موږ رب رضا نه کو زموږ زندګۍ کې بله کومه لمحه ده چې موږ خپل رب چې کوم دی نو رضا کو یو دور هغه زنانو هم د قرآن او د عبادت مزه چې کوم دی نو سکلې وه نارینه هم سکلې وه حضرت عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه حج له تللی وم
سحر ترګ میرے بانګونو لا ټیم دی لګه لګه خړه چې کم دی نو خوره شوې ده زور عالم داسې یوه کندره یوه غونډۍ ده د هغې سره داسې سپین غونته کې سیس پروت دی ما شاید بوجې وغیره زور عالم ما ته پته ولګېده دا خو یو انسان دی او سپین صادرې اغوستی او ودرې زور عالم پر صحرا او خوشي بیابان کې دا څوک دی دلته کې ما سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله مال چې کوم دی نو جواب راکوي سلام قولا من رب الرحیم د سوره یاسین د آیت نه چې کوم دی نو مال د سلام جواب چې کوم دی نو راکړه ما ته پته ولګېده دا یو زنانه ده بوډۍ زنانه ده دلته کې خشکې علاقه کې چې کوم دی نو پرته ده ما ورته وې څوک یې او څه کې ما ته وایي من یضلل الله فلا هادی له د چا نه چې الله لار غلطه کړي هغه ته څوک لارښوونکی نه د قرآن په آیت سره یې پوه کړم چې زما لار غلطه شوې ده ما یې دلته کې څه کې ما ته وایي چې واتم الحج والعمرة لله الله سورې بقره کې فرمایي حج او عمره د الله د رضا دپاره وکئ مطلب دا چې حج له راغلی وما ما یې د کوم ځای ما ته وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د سورې د هغې 15مې سپارې د سورت چې کوم دی د ابتدا نه ما ته آیت وایي مطلب دا زه فلسطین او مسجد اقصی د علاقې ما ورته وایي ښه مسجد اقصی ته ته چې کوم دی نو تلل غواړې ما ته د قرآن آیت وایي ففهمناها سلیمان ما د هغې ابۍ نه تپوس وکړو ما یې ابۍ دا راته ووایه دلته کې ستا څو ورځې وشوې د حج نه خو قافلې او څو ورځې مخکې تللي دي ما ته د 14مې سپارې د آیت ټوکړه وایي ما ته وایي 3 لیال سویه مطلب دا چې 3 ورځې مې دلته کې وشوې ما یې ابۍ دا راته ووایه دلته کې خوراک څښاک ته څکې دا خو خوشې صحرا ده ما ته وایي هو یطعمني ویسقین دا 13مې سپارې د آیت ټوکړه چې کوم دی نو ما ته وایي ما یې دا راته ووایه ابۍ زما سره چې کوم دی نو لږ خوراک دی دا خوراک واله اخرى شاهد پرې صحرا کې تا خوراک چې کوم دی نو دانې کړی ما ته چې کوم دی د قرآن مجید د سورې بقرې چې کوم دی د آیت ټوکړه وایي الله فرمایي واتم الصیام الی اللیل ماښامه پورې روژې ونیسئ مطلب دا چې زما روژه ده ما ورته وایي ابۍ دا خو د رمضان مبارک میاشت نه ده دا خو به تا ثوابي روژه نیولي او سفر کې خو د رمضان مبارک روژه و معاف تاک انسان چې کوم دی نو خوړی شي وروسته به یې قضا راوړي ما ته چې کوم دی بیا د سورې بقرې د آیت چې کوم دی نو ټوکړه وایي وان تصوموا خیر لکم که تاسو سفر کې روژه ونیسئ دا به ستاسو لپاره ډېره بهتره ما د هغې نه تپوس وکړو ما یې ستا نه بل تپوس کول غواړم دا راته ووایه دلته به ته مونځ کوې ستا د اودس د اوبو چې کوم دی نو دلته څه بندوبست دی تا مونځونه په څه باندې کړي دي ما ته وایي فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ما ته د 5مې او 6مې سپارې د آیت ټوکړه وایي الله فرمایي که اوبه نه مومئ تاسو په پاکه خاوره باندې چې کوم دی نو تیمم وایئ ما ورته وایي ابۍ راشه زما سره اوښې باندې چې کوم دی نو کښېنه زه هم فلسطین ته روان یم تا به رضان سره فلسطین ته چې کوم دی نه بوزم عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه وایي ما چې کوم دی نو اوښه کښېنوله دا بوډۍ اوښې ته چې کوم دی نو نه خېږي ځکه زه دې ته ګورم مشره زنانه ده زما د مور په ځای باندې ده ما ته چې کوم دی نو وایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم د سورې نور د 13مې سپارې د آیت ټوکړې راته ووایي پیغمبره مؤمنانو ته خپل نظرونه دې ښکته کړي مطلب دا ته ما ته ګورې که زما صادر وغیره پورته شي ته خو یو پردی سړی اگر که زما د بچی په ځای باندې ما فوراً درې آیات سره نظر ښکته کو هغه زنانه اوښې ته ورخطا اوښې باندې ناسته نه وه هغه اوښه چې کوم دی نو پاسې را زنانه ځمکې له په زوره باندې راله ما یې ابۍ خوږ خو نشې ما ته رسول حدید دا یې ټوکړه وایي ما صاب من مصیبت الا باذن الله کم مصیبت چې انسان ته وررسي دا د الله په اذن او حکم باندې کوم دی نو وررسي ما اوښه بیا کېنوله هغه بوډۍ اوښې ته چې کوم دی نو وروخته زه مخکې ناست یم بوډۍ را پسې وروسته ناسته ده دا زنانه ده زه ورته عامې خبرې کوم دا ما ته جواب کې د قرآن آیت وایي ما په خبره باندې پوهې ما چې کوم دی نو مخکې اشعار د ځان سره شروع کړل ځکه لار ډېره زیاته اوږده ده دې زما په ملا باندې لاس کېښودو ما ته چې کوم دی د سورې مزمل د آیت ټوکړه وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن کې کوم ځای تاسو ته اسانې د هغې تلاوت کوئ اشعار پرېږدوه د قرآن تلاوت چې کوم دی نو شروع کړه ما د قرآن تلاوت شروع کو دې ما ته آیت وایي ما
چې کله تلاوت شروع کو لار ډیر زیات اوږده سفر وګرځي ما جلب چې کم دینو اوخې له راوتړو اوښه ډیره زیاته په ډنجقونو باندې شوه منډې چې کم دینو شروع کړې دې ما تر 21 سپارې د سورې لقمان آیت وې واقصر فی مشیک واغضض من صوتک تاسو خپل اواز کې هم یا نروي کوئ په چال او تلو کې هم یا نروي کوئ ما د اوښې جلب چې کم دینو راښکودو موږ په لار باندې روان یو د دې ابۍ نه ما تپوس وکړو ابۍ ستا نه یو تپوس کومه ما طرف ته چې کم دینو وکتل ما زه عامې خبرې کوم ته ماله چې کم دینو د قرآن په جواب کې د قرآن آیت وې د دې څه وجه ده ما تېر شپږشتمې سپارې د سورې قاف آیت وې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید د انسان د خولې نه چې کومه کلمه وځي هغې ته دلته فرشته ناستی مطلب دا چې زما د خولې نه څومره هم خبرې وځي چې د قرآن آیتونه ترې وځي د قیامت په ورځ باندې زما عملنامه کې صرف د قرآن چې کم دی نو آیتونه یې وان تر دې مونږ چې کم دی شام ته او فلسطین ته چې کم دی نو ور ورسېدو ما ابۍ تر چا نه پاتې مونږ را ورسېدو شاهد د کومې قافلې نه ته پاتې هغه قافله دلته موجوده وي قافله کې ستا څوک دي ما تر 15 سپارې آیت وایي المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال اولاد خو د دنیا زینت مطلب دا زما پکې بچی دي ما ستا بچی څوک دي ما تر قرآن مختلف آیتونه وایي یا یحیی خذ الکتاب بقوه وکلم الله موسی تکلیما واتخذ الله ابراهیم خلیلا مطلب یو یحیی دی یو چې کم دی نو ابراهیم دی دا زما د بچو چې کم دی نو دا نمونه دي یو زکریا دی زور عالم ما قافله کې आवाज وکړو الکه دا درې نمونه د چاري درې الکان رالل څنګه چې زنانا په هغه الکانو باندې نظر وګرځي موږ په لار باندې خوراک نو کړي فورا یو خپل زوی ته وایي چې موږ له خوراک راوړه خو د قرآن مجید آیت وایي 15 سپاره کې الله پاک د سورې کاف اصحاب کاف قصه کوي 309 کاله پس چې را پاسېدل کشر ته وایي لاړ شه بازار نه خوراک راوړه هغه آیات وایي ایها اسکا طعاما فلیاتکم برزق منه ولیتلطف هغه ماشوم د بازار نه خوراک راوړ دغه بوډۍ ما ته وایي کلوا واشربوا من رزق الله د قرآن په آیت سره ما پوهې چې دا خوره ما د هغې هلکانو نه تپوس وکړو ما یې په الله قسم کړی دې خوراک نه یوه نوړۍ چې کم دی نو زه واخلم تر څو پورې ما ته تاسو دا نیولي دا زنانه څوک ته ما په لار عامې خبرې کړي دې ما ته د قرآن آیتونه ویلي وایي دا زمونږ مور ده په الله قسم 40 کاله وشو د قرآن نه بارې یو خبره نه ده کړې داسې زنانه ما یې ذوق لاړ شوق لاړ د قرآن مینه او محبت لاړ د الله په مخ کې چې کم دی د جړا شوق چې کم دی د خلکو نه ختم شو د رب په مخ کې د جړا پریار هغه ذوق د مسلمان نه ختم شو وجه هم دغه را چې یو ورځې نه بلې ته فتنې سوا کېږي د بلې نه بلې ته فتنې سوا کېږي مرضونه چې کم دی دا بالکل د هار په شان د دانو په شان دی مسلمانانو باندې مسلط دي ما اخرنۍ عشره ده راځئ چې د خپل رب نور رضا کو موږ رمضان کې هم سترګې محفوظ نکړې موږ رمضان کې هم غوږونه محفوظ نکړل موږ رمضان کې هم ژبه چې کم دی نو محفوظ نکړه اخرنۍ عشره ده د تمام کال خلاصه او نچوړ دا رمضان مبارک دی د رمضان مبارک خلاصه او نچوړ دا اخرنۍ عشره ده په دې اخرنۍ عشره کې یوه شپه ده هغې ته لیلة القدر وایي هغه د دې اخرنۍ عشرې چې کم دی نو نچوړ دی هغه شپې پته نه لګي چې کومه یوه ده انشاءالله سبا نه چې کم دی د الله عشاق دا به جوماتونه کې اعتکاف ته چې کم دی نو کینی کم یو انسان له الله توفیق ورکړي ځان فارغ کوي اعتکاف ته کینی معتکف چې کم دی د الله دې در کې ځان وغورځوي چې ربه تر هغه وخته پورې به ستا د دې در نه ځم تر څو پورې زما مغفرت چې کم دی نو دا نه نصیب کړی نو کوشش وکړئ اعتکاف ته کینی کم کسان چې مجبور دي اعتکاف ته کیناستل د شپې چې کم دی نو پاسئ د شپې پاسئ د رب نه جړاو پر یاد رب ته وکړئ خپل ګناهونه پر رب باندې چې کم دی نو معاف کړئ ځکه د رمضان مبارک اخرنی لمحات دي د دې په یو سکند کې موږ هغه څه ګټلی شو چې غیر رمضان کې موږ په میاشتو باندې چې کم دی نو نشو ګټلی الله دې د دې اخرنۍ عشرې د صحیح عبارت چې کم دی نو توفیق موږ له راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مدرسه دلته خدیجه کې قاری صاحب کېدای شي وړو ته سبقونه شروع کړي یا به شروع کوي نو تاسو چې کوم ماشومان دي هغه راولئ انشاءالله او د قرآن مجید په نور سره چې کم دی نو منور کوي
دا الله موږ له بل موقع په لاس باندې راکړی دا مخکې به خلکو بچی لري لري پورې لېږل وس قرا راغلي هر جمعات کې الحمدلله مدرسه را کور په کور چې کم دی نو مدرسه را او دا خبر ذهن کې یار ساتئ زه اکثر تقاریرو کې دا خبره کوم چې د دې غنیمت دا غنیمت وګڼئ د دین موقع نه چې کم دی نو فایده والی الله هر دور کې راسي قاریان او داسې علما چې کم دی هر علاقې له ورکې علاقې په ازمي ګوري چې دا خلک زما د دین څومره قدر کوي زما دین څومره زده کوي یو وخت کې چې کم دی سمرقند او بخارا د دین مرکز و هلته چې خلکو بې قدري شروع کړه الله په کمیونست مسلط کړل د خلکو نه د خدای نوم هم چې کم دی نو ير کا او الله تعالی علوم واغستل هغه جامعة الازهر مصر طرف ته منتقل کړل مصر کې خلکو توهین شروع کو الله دیوبند او پاکستان له چې کم دی نو ورکړل دا خپل بچي به قرآن سره منور کوي دا علما او قرا د خپل سر تاجونه وګڼي دا دینی مدارس چې کم دی الله نعمتونه وګڼي کنه الله د قرآن ذمہواری اغستی را خدای صرف په سواد کې نه راغستی ګوره صرف دردیال کې نه راغستی ګوره صرف نیک په خیل کې نه راغستی الله به قرآن زمنګ نواله چرته چین ته ویسي یا به رست چې کم دی نو دوباره بیا ویسي لہذا دا الله تعالی تاسو له مقدر کړی دا کم کسان دیو چې د قرآن ترجمه نه کړي درس شروع کې باقاعده د قرآن ترجمه زده کوي خپل بچی د قرآن په علوم سره منور کوي الله تعالی دې زموږ اولاد د قرآن په علوم سره منور کړي دا قرا او دا علما او دا مدرسې او دا محفلونه دی الله تعالی همیشه د پاره دلته کې قائم او دائم ساتي کومه خبرې چې موږ وکړي الله دې پرې د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي